सिमाती वस्सलातु अला नबीहिल मुअय्यद बिसाति हुज्जतिही ववाज़िहि बय्यिनाति वअला आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन वअस्हाबिहि हुदाति तरीक़िल हक़्क़ि व हुमाति अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और मसलक अहले सुन्नत वल जमात सर ताल्लुक़ लरुनकु दगे इलाक़े ډیرو غیرتمندو په دین مین مسلمانانو ورونو زموږ استادو د غنی جلسه او پروګرام چې قرآن مجید د ختم پروګرام دی صبح شمانو د الله رب ذوالجلال مقدس کتاب ته بخبل سینو کې ځای ورکړی دی د رب د غازوین کتاب بخبل سینو کې محفوظ کړی دی محترم دا قسم پروګرامات د ماشومانو د وی د والدینو د حوصله افزایی لپاره او نور مسلمانانو ته ترغیب ورکولو لپاره منعقد کیږي. محترم قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنی کتاب دی. قرآن مجید الله رب ذوالجلال مونږ او تاسو ته ژوند تیرولو دستور را لېږلی دی. دا د الله رب ذوالجلال اخرنی پیغام دی چې الله انسانیت ته را لېږلی دی. د رب دغه پیغام قرآن مجید ما او تا ته په زبان حال سره وایي، ما راواخلئ، ما د خپلو سینو سره ولګوئ، ما سره خپل انفرادي او اجتماعي تعلق مضبوط کړئ، ما د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند حاکم وګرځوئ، ما د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند دستور وګرځوئ، ما د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند منشور وګرځوئ. که زم راواغستلم زم د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند دستور او منشور وګرځولم، بیا دنیا کې هم زه تاسو ته د کامیابۍ ضمانت درکوم، بیا دنیا کې هم زه تاسو ته د خوشحالۍ ضمانت درکوم، بیا دنیا کې هم زه تاسو ته د سرلوړۍ والا ژوند ضمانت درکوم او د قبر او آخرت خوشحالیانې، د قبر او د آخرت کامیابیانې، د قبر او د آخرت فلاح هم بیا تاسو انتظار کوي. او محترم قرآن را ته په زبان حال دام وایي که زم روانه غستلم ما سره خپل تعلق مضبوط نکو، زم د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند حاکم ونه ګرځولم، په مام خپل انفرادي او اجتماعي ژوند ښایسته نه کو، به یاد وساتئ دنیا کې هم ستاسو لپاره د ذلت ژوند دی، د تکلیفونو ژوند دی، د مشکلاتو ژوند دی، د سرټیټۍ ژوند دی، د غلامۍ ژوند دی، د محکومیت ژوند دی او د قبر او د آخرت مشکلات، د قبر او د آخرت تکالیف، د قبر او د آخرت مصیبتونه، د قبر او د آخرت تکالیف هم به تاسو انتظار کې. الله دې ته موږ وساتي. कारी इकरामुल हक से तशरीफ रो नारे जवाब रखे, नारे तकबीर, तेज जवाब रखे, नारे तकबीर। ताज तक खत्म नबुव्वत, ताज तक खत्म नबुव्वत, ताज तक खत्म नबुव्वत। मर्द मुजाहिद मर्द हक, मर्द मुजाहिद मर्द हक, मर्द मुजाहिद मर्द हक। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत मुफ्ती नदीम महमूदी साहब।
دا سره سره ګلونه تاسو راوړئ هره جلسه کې به مونږ راچوئ نو دا چې په کپړو ولګېږي دا بیا نه ځي هره جلسه کې زمونږ یوه جوړه کپړې 2000 3000 تاسو تاوان راکوئ مونږ ته دا ګلونه چې راوړئ یو سوټ هم راله ورسره راوړئ بیا معرض کوو محترمو د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله د دې کتاب په ذریعه سره ډیر قومونه اوچتای او ته عزت ورکړي ويذو به آخرین او د دې کتاب په ذریعه سره ډیر قومونه ذلیل کوي کم قومونو چې دا کتاب راواغستو دای د خپل ژوند حاکم وګرځو هغه قومونو ته عزت ملاو شوی دی لیکن کوم قومونو چې د شاته ورزولې دي د دنه انحراف کړي د روګردانی کړي دا هغه د دنیا ذلیل قومونه حساب شوی دي هغه باندې ذلتونه مسلط شوی دي هغه باندې پستی مسلط شوی دا هغه د مشکلاتو سره مخامخ ژوند تیر کړي دي اول قوم صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هغه د رب کتاب حاکم جوړ کو په دې سره خپل انفرادي او اجتماعي ژوند خسته کو دای د ژوند منصور او دستور وګرځو بیا صحابه کرامو مشرق کې مداوی د فتح جنډې او چتشولې مغرب کې مچتشولې شمال جنوب کې مچتشولې هغه چې چرته لاړه دنیا مسخر شو ولرتا دنیا تابع شو ولرتا داوی د فتح جنډې او چتشولې بیا صحابه کرامو د رب بزاګانی ورته مسخر شولې د رب هواګانی ورته مسخر شولې د رب سمندرونه ورته مسخر شولو چرته چې لاړه صحابه کرامو د فتح جنډې بیا او چتشولې محترم یو صحابي فرمایي ول زمونږ سفر دی ځنګل کې یو ځکه شپه راځي درندگانو خطر ده یو صحابي ودرېږي اعلان کوي او د ځنګل زمرو تاسو ته پته وي نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه د غلط شپه ده هغه خیمه وهلې ده خبردار چاته تکلیف ونه رسوي هغه صحابي فرمایي ول مونږ د شپې د آرام تنظیم برابر کو سلور طرف ته مونږ ګورو د ځنګل درندگان راځي زمریان راځي څوکۍ د پاره ودرېږي حفاظت د پاره ودرېږي صحابه فرمایي سحر شو مونږ خپل طرف ته د کوچ اراده وکړه مونږ خپل طرف ته روان شو د ځنګل زمری او درندگان خپل طرف ته روان شو محترم شام فتح شو د شام گورنر خط را لیږي امیر المؤمنین د دې د خلکو دستور جوړ شوی دی دیو په کال کې یو نواده کړي جنې سنگار کی د سمندر چپو ته واله کی دیو وای کوم دغه سی ونکو بیا په وبو کې کمه راځي بیا د وبو ودرېږي د دې پر روانګي کمیږي امیر المؤمنین دا غزګینه خط را لیږي ورته وای دا د شام د سمندر چپو ته واله کا هغه خط کې لیکي او سمندره کله الله په حکم چلےږي روان اوسېګا کله الله په حکم نه چلےږي به اسلامون ته ضرورت نشته ر بخبل زی ودرېګا د مردان مسلمان رورا نن لاړ 1400 سال تاریخ تیر شوی دی 1400 کال زمانه تیر شوی دا نن لاړ 1400 سال تاریخ هم گواہی ورکړي د شام مسلمان هم گواہی ورکړي د امیر المؤمنین یو خطو قسم دی به شام سمندر وبو کې کمه نه دی راغلی امیر المؤمنین مدینه منوره کې دی زلزلہ راغله عمر فاروق رضی الله عنه جلالی طبيعت خاوندو تاسو بر علماء نو ریدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو وزیرانو دلته یو ابوبکر یو عمر رضی الله عنهما ابوبکر فنا فی الله فنا فی الرسول عمر فنا فی الله علماء وی د ابوبکر کامل تعلق د رسول الله سره د عمر کامل تعلق د الله سره کله نبی علیہ السلام مشوره اخلي ابوبکر رسول الله صلی الله علیه وسلم تندې متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم سغواړي منشا صدا عمر فاروق رضی الله عنه ته ګوري د الله منشا صدا الله سغواړي دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترمذی شریف کی حدیث ته لقد كان في قبلكم من الامم محدث وايك في امتي لكان عمر مخکینی امتونو کې به یو محدث چې الله ور سره خبري کوي بغیر د وحی نه زما په امت کې هغه عمر دی علما وایي د عمر زړه دا د الله د تجلیات مرکز امام ابن کثیر لیکي 21 مقامات او امام شاه ولی الله وی 27 مقامات هغه عمر پاک پرش باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشوره ورکړي د عرش نه د الله کتاب د تایید د لپاره راځي ادي وجنه مونږ استخانو ته وایو په صحابه باندې اعتراض وکمه کوا صحابه زمونږ د ایمان بنیاد دی خو بیا هم کې زړه کېږي شوق دی کېږي
په صحابي اعتراض کوو موږ به جواب درکو الحمدلله موږ د صحابه کرامو وکیلان یو د هغوی مدافعینو جواب فرض ګڼو دین یې ګڼو اعتراض کوو په کوم صحابي جواب به درکو خو خیرخواهانه مشوره درکو د عمر په ذات باندې اعتراض مه کوه ځکه د عمر د در ګستاخ ته الله معافي نه کوي د عمر د در ګستاخ ته قسم دی د الله قانون نه دی چې الله معافي وکړي د عمر په ذات باندې الله په خپله باندې غیرت کوي دی وزیر نن هم که ماته یو وایي دا څه وجه ده ستاسو احناف مونږ ته راځي غیر مقلد شي خو چې زمونږ غیر مقلد شي واپس نه حنفي کېږي ما ورته چې غیر مقلد شي هغه اول د عمر دشمن شي او د عمر دشمن ته د الله قانون دا د هدایت نه ورکوي دغه خو وجه د غیر مقلد شي ته ورته قرآن وښایې قسم دی بیا قرآن منلو ته نه تیار احادیثو منلو ته نه تیار هېڅ پېښور کې یو نوجوان ما سره میلاو شو څو کاله مخکې ما سره ګپ لګو بیا ما ورته ویل ته ولې غیر مقلد شوی ما ته ویل تیره ته حدیث وښودو ما ورته څو پس کومه مسله پر ولیدینو ما ورته څو حدیث یې وښوده ما ته یې 15 ما هغه شاګرد ته ویل پلانکي کتابونه راوړه ما ورته ویل اګر چېرې تصویر یو رخ یې تا ته ښولی دی زه دویم درته ښیم خو ما ورته هغه درته 15 ښولي وو زه درته 50 ښیم چې دا رسول الله سلم پرېښي دي منسوخ متروک ګرځېدلي دي ما ته وایي نه ته کتاب مه راوړه ما ورته ویل ولې ما ته وایي ته ما ته ولیکه کتاب پیج نمبر ولیکه زه به خپل مولوي صاحب ته ویسمه زه به پرې هغه نه ځان پوهه کړم ما ورته کله چې حنفي وې تا ته 15 احادیث په مسله باندې ښودل تا ورته دا شرط لګولی و چې ما ته کتاب پیج نمبر ولیکه زه به خپل مولوي صاحب ته لاړ شم د هغې نه به ځان پوهه کړم ما ته وایي نه هغه ته خو مې نه و لګولی ما ورته بیا ما ته ولې شرط لګې 15 احادیثو ته تا شرط نه لګو 50 احادیثو ته شرط لګې ولې ما ورته قسم دی زما ذهن کې بل څه نه راځي مخکې چې حنفي وې د توبې دروازې درپسې نه وې بندې شوې ستا په زړه کې درد محسوب موجود و چې چېرته د حدیثو قرآن مخالفت ونه کړم اوس چې غیر مقلد شوې اوس تا پسې د توبې هغه دروازې بندې شوې مهر د جباریت در باندې ولګولی شو اوس درته که زه قرآن خویم زمونږ نه خو یې بوتلې په څه باندې ویل قرآن حدیث دې پرېښی امام ابو حنیفه پسې روان وي خو لږ ټغه ور وکړه چا درته حدیث پرېښودلي و تا حنفیت پسې پرېښود ولاړې اوس درته زه قرآن هم ښیم 50 احادیث هم ښیم واپس نه راځي ما سره بله لار نشته دی د دې نه علاوه چې تا ته دا ووایم اوس د قرآن نه منکرې حدیثو نه منکرې اوس قرآن حدیث تا د خپل امام تابع کړي بس دې وجې نه نن چې دا کم آواز لګي ته به دې تپوس وکړې یار 10 رکعاته تراویح ولې نه مرې عمر فاروق رضی الله عنه صحابه کرام را جمع کړي یاره ما کلمه د عمر نه دی ویلې د رسول الله به ویلې ده 3 طلاق د یو مجلس ولې نه منې عمر صحابه را جمع کړي ما کلمه د عمر نه دی ویلې د رسول الله به ویلې ده ته به تپوس ورنه وکړې د جنازې 4 تکبیرات حافظ ابن حجر فتح الباری 4م جلد کې لیکي عمر صحابه کرام را جمع کړي ولې نه منې یاره ما کلمه د عمر نه دی ویلې ما د محمد رسول الله ویلې ده ورته وایي زنانه جمعتونو ته نن راولي د عمر زمانه ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه بندي کړي دي او رسول الله سلام په خپل فرمایي صحابه کرام زنانو ته او زنانو تاسو هغه مونږ چې په کور کې وکي غوړه دی دغه مونږ چې جمعات کې وکي دا کوم مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې چې وکي مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې وکي تاسو هغه مونږ غوړه دی ردینه چې کور کې وکي او المؤمنین فرمایي که رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمانه بیا مونږ ته وایي چې زنانو څه شروع کړي خامخا بیا دوی په جوماتونو بندي کړي وي څنګه چې بنو اسرائیلو زنانه منع کړی شوي بیا که زما او ستا زمانه بیا مونږ ته وایي بیا د صحابو تایید میلاو شو او اوس به کې نوې مسلې هم راویستلې وایي د زنانو اعتکاف هم په کور کې نه کېږي جومات ته به راځي نو ما وی الله ته دین خو هسې م اخیستی عقل هم ته اخیستی دی مونږ د علما اصولو کې وایو مونږ وایي په عباداتو کې فرایض اصل دي نور ټول عبادات د فرایضو تابع دي نو چې مونږ یې 15 ټیمه کور کېږي بې سنت اعتکاف یې ولې نه کېږي مونږ یو ځای کې بحث او مناظره وه نو مونږ سره په دې باندې لګیا شو سره موضوع پرېښود تاسو زنانه په کورونو کې بندي کړي دي ظلم هم کړی دی شیخ امین الله خو ځکه په دین الخالص کې لیکي وایي ام المؤمنین نیم امت د خیر نه محرومه کړی دی نعوذ بالله عایشه رضی الله تعالی عنها زما یو ملګری و ماسپښین مونځ مونږ جومات ته روان شو دوی مونږ سره په دې بحث شروع کړو تاسو زنانه ولې بندي کړي دي نو چې جومات ته روان شو په یو ځای باندې بحث نه بس زما یو ملګری هغه مولوي صاحب د لاس نه ونیو غیر مقلد ورته مولوي صاحب مونږ خو بندي کړي دي خپلې نه راوباسو خو تاسو ولې بندي کړي ښځه دې راوله جومات ته که نه اوس مسته نو هغه غوسه شو هغه ورته چې تاسو به شان مرداران موجود وي مونږ جومات ته نه راولو نو ما ورته ویل مونږ نه خو زیات مرداران تاسو یې موجود دي نو مونږ څنګه راولو مونږ ته صرف مسلې کې بهرحال محترمو خبره د کلمې نه ده ما کلمه د عمر نه ده ویلې د رسول الله مې ویلې ده خبره د کلمې نه ده
خبره بله ده د الله پیغمبر عمر ته ویلي عمر په کومه لار چې ته لاړ شه شیطان په هغه لار نشي تللی قسم دی 1400 ساله زمانه تېره شوې ده عمر چې په کومه لار تللی دی شیطان نن هم په هغه لار باندې نشي تللی محترمو مارس کې عمر فاروق رضی الله عنه مدینه منوره کې دی زلزله راغله دی پاسېدو د ځمکې دغسې په د خپه باندې ووهله ورته ولې خوځېږي عمر په تعادل نه دی نافظ کړی نن لاړ شه 1400 کاله زمانه تېره ده لاړ شه د مدینې منورې مسلمان ګواهي ورکوي 1400 ساله تاریخ ګواهي ورکوي عمر یو گفت و یو خطاب و مدینې منورې ځمکې ته تر اوسه پورې 1400 سال تېر شو بیا مدینه منوره کې زلزله نه ده راغلې ایران فتح شو امیر المؤمنین خط راغی سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ورته دې اخو علاقو ته مور واوړئ د دین پیغام ور ورسوئ ایمان قبول کړي هغه خلک ورنه ټیکس جزیه ورنه جهاد ورسره وکړي قتال ورسره وکړي جنگ ورسره وکړي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی سلمان فارسی رضی الله تعالی ته وایي سلمانه یو طرف در امیر المؤمنین خط دی یو طرف ته امیر المؤمنین خط دی بل طرف د سمندر دی د تلو لاره نشته دی هغوی کشتۍ سوځولې دي لارې ټولې ختمې کړي دي څه کوو هغه ورته وایي ساده همدا سمندرو موسی ته لار ورکړې وه علیه السلام همدا وورو ابراهیم علیه السلام ته پناه ورکړې وه آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگے کر سکتی ہے اندازی گلستہ پیدا ورته یې څه کوو ورته یې ته مخکې شه کمانډر ان چیف یې موږ درپسې یو دیو مخکې شو سمندرونه سمندر باندې یې اسونه ور واچول دیو هغه طرف ته پورې وتل روایاتو کې راځي اوبو د اسونو خپې هم نه وې لمدې کړي محترمو دا صحابو پورو دنیا کې د فتح جنډې اوچتې شو یو مونږ یو قرآن هم پرېښودو د قرآن سره هم تعلق ختم شو نن په مونږ ذلت مسلط شو نن مونږ ذلیله وګرځېدو دا قرآن دی محترمو دا زمونږ د ذلت ذریعه ګرځېدلې ده نن مسلمانان په پوره دنیا عالمي نړۍ کې مظلومه دي نن محترمو زمونږ د قرآن سره تعلق څه دی سحر چې ځو قرآن به راواخلو ښکل به کړو د دوکان افتتاح د قاریان صاحبان راوله ټیک ده دا څیزونه په خپل ځای ټیک دي مونږ انکار نه کوو الحمدلله مونږ منو علماء دیوبند خو بابا قرآن دې دپاره نه و راغلی قرآن یو نظام دی قرآن ژوند دی قرآن یو منشور دی نن عدالتونو کې هم د انګریز نظام پروت دی قرآن عملمارو کې ایښی دی او هغه د انګریز نظام دی دومره ذلیله کړو 50 کاله یو سړی ځي راځي 50 لکه مو ولګوي 50 ژوند دی تیر شي فیصله ونه شي دا قرآن دی 5 منټو کې فیصله کوي درته و کاش که ته عالم ته راغلی ته جومات ته راغلی مونږ خو اوس تعلق دا دی مازدر یو زمونږ علاقه کې دی ما ته وایي یو مسله مې جوړه ده او هغوی راته وایي چې شریعت ته وړو نو ما ته وایي دا مسله ته لږ واوره که زما پکې ګټه وي چې به یې شریعت ته راوړم چې زمونږ د قرآن سره تعلق دا شو حالانکه قرآن صریح وایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون چا چې فیصله په قرآن ونه کړه په ما انزل الله قانون یې ونه کړه دا کافر دی دا فاسق دی دا ظالم دی اگر چې زمونږ اهل سنت مفسرین تعویل کوي ومن لم یعتقد په عمل سره څوک نه کافر کېږي اجماع د صحابه کرامو ده خو محترمو د سړي چې 60 سال ژوند تیر شي د ده په ژوند او په عقیده کې هم دا نه چې د قرآن یو نظام دی اسلام یو نظام دی یو قانون دی بیا به د اسلام څه تعویل وکړو یو سړي چې په 60 سال کې ذهن کې هم دا نه راغلی چې دا قرآن الله د ژوند نظام موږ ته رالیږلی دی ته سره عقیده نه جوړه شوې په دې باندې نو د دې سړي د اسلام به څه تعویل به وکړي محترمو زمونږ د پستۍ نه د وتو یوه لار ده دې قرآن کې موږ دپاره خوشحالي ده موږ دپاره چین دی موږ دپاره سکون دی افغانستان کې طالبانو حکومت و د ټولو نه غریب ملک و د ټولو نه کمزوری ملک و معاشي لحاظ سره په ټول دنیا کې د ټولو نه اخره کې و لیکن د خوشحالۍ او د امن په لحاظ سره د ټولو نه نمبر 1 و هلته چې کوم امن و هلته چې کوم خوشحالي وه یو بوډۍ د گورنر دروازې ته راځي ټکی ټک ټک گورنر راځي والي ورته راوځي ولې ابۍ بېګا راتلم په دې لاره رانه د سرو زرو هار لوېدلی دی هغه ورته ابۍ په کومه لار چې راغلي یې پقه باندې واپس لاړه شه دا د غلو حکومت نه دی د اسلامي حکومت ته لاړ شه خپل هار به درته بیا موتی شي هغه بوډۍ ځي په هغه لار باندې راغی هار پروت دی چا نه دی اوچت کړی زه جلال آباد کې وم ما ته ملګرو چوک راښودو ویل طالبانو ده ورو په دې چوک کې یو سړی په سایکل روان دی شاته ورسره غوټه تړلې ده ویل په دې چوک ورنه ولوېده ویل خلک چې به راتله طالب هم ورته نه و خیال شوی په دې چوک چې ول دا ګاډی به راغی
نو ګاډی به سړي تاو کویل کېدای شي د طالب را باندې امتحان کوي چا نه راغستو سړی کور ته ورسېدو په سایکل باندې ورسره غوټه نه وه او واپس راغی ګنټه دوه تېرې وو نو دی چې راغی دی هم ډایرکټ نشي راغستی طالب ته وایي ورته وایي دا غوټه را واخلم زما نه لوېدلې ده هغه ورته وایي ښه چې ویې کته را ویغستو سیټ ته یې وکتو ورته څه دي پکې دی ورته سره زر دي پکې دا دي چې نښې صحیح خو دی هغه یې ورله ورکړي دا هلته امن و چین و سکون و خوشحالي وه نن ځکه پسې دنیا کفر را جمع شو هغه ختم کو خو انشاءالله دوباره